زما سلمانوم دی، زه د بالولي یم. جابر خان زما خاوند دی، 4 مې بچي دي. بس هغه به په ما شک کولو، ویل به تا زما د دې وراره څه خبرې اترې دي. بس چاړه به راپسې ګرځوله، یو بل ته به ویل ما تمانچه راکړه، زه یې ویل مونږ دا ټول ولو. بس په دې کې مونږ غونډو سلا وکړله، د دې زمانې نه قلارېږي. بس مونږ غونډو سلا وکړله چې دا مړ کوو. بس غرمه ټیم و، ما د غونډو والد خان و، خالد خان و، رحمان الله توحید د غونډو سلا وکړله. غرمه ټیم و، کوټه کې دا ناست و. دوی پې وویله توحید پې لاول ګزار وکړو. بس هغه کټ کې ناست و چې ګزار یې پې وکړو، هغه راپرېوتو ښکته ځمکې ته. چې ځمکې ته راپرېوتو، بس بیا ترې مونږ د کوټې نه بار شوي. بس ما بیا نور څه نه دي لیدلي. زما توحید نوم دی، جابر خان زمونږ تره و، او زما ورور نوید یې یادولي وو، وایي ته زما ښځې سره ناجیده تعلقات دي. او جي بس مونږ دې هغه پسې مونږ پسې بیا چاړه ګرځولې جي، په تمانچه پسې هم 2-3 پېرې تللي وو چې راوړه تمانچه نه مو ورکړې وي. او بس بیا مونږ کور کې راغونډ کړو، مونږ دا سلام وکړله. ښځه یې هم وه، زما ورور نوید، زما پلار و، ترونه مې وو رحمان الله او یو والد خان او زوم و جي. په مونږ دا سلا کوي دا ختم کړو چې مونږ غونډ ختمېږي. غرمې ټیم و، دا کټ کې ناست وو. او بس ما ورپسې زما ورور هم ورسره ناست و نویده، او زما پلار هم و، او تره مې و رحمان الله او ښځه یې هم وه جي. او ما پسې بار نه لرګی راواخېستلو کندر نه، او جي بس سر باندې مې 2-3 ګزاره ووهلو چې ښکته راپرېوتلو جي. بس بیا مرۍ کې څادر واچولو ما او نویده ورور مې جي. او بس څادر مې مرۍ کې واچولو، 7 منټه مې راخ کړو په هغې باندې. بس سا چې تې ووتله ورم ورپسې بند کړلو. ماسوتن جامې سره بیا هم چې سر کټ کړو، نو تنه مو وله دې خوا ریري پول سره ګزار کړه، او سره مو له خوا مراد په بوجۍ کې بوج کې مې بند کړو، بوج کې. نو تنه مو له بوج کې بنده کړه، هم له دغه سره ګزار کړه ریرې پول سره. او ګوتې کې بوجۍ کې مو له سر واچو، هغې کې مو سره 2 بلاکه واچول، او هغه مخوا مراد ټال دی. تاسو په څه کې یوړه بیا؟ په دغه کې مو یوړه، په چینچۍ کې مې یوړه بیا. دا زموږ د مشر ورور وه، تخواله چینچۍ کې مې یوړه. دا چې کومه چینچۍ تاسو زموږ ته پیش کړې دا یو تخواله چینچۍ ده؟ تخواله اشنا دغه والی چې ده، او بس دغه هم کوي. او مونږ یې اخره کې نه پرېښودو، چاړه ماړه مې راپسې ګرځولې، نو ټول په سلا باندې سر تاسو سر ته ما پرېښودي. په 11/7/2018 باندې مونږ ته د پولیس سټیشن خانمائی په حدودو کې یو لاش ملاویږي چې هغه پورې سر نه وي. هغې د تفتیش په سلسله کې ډي پي او صاحب هم زموږ د دې چې کوم دی نو نوټس واغسته، او په دې کې بیا ټیم جوړ شو. هغې کې فضل شیر خان ډي اس پي صاحب او ایس ایچ او صفدر خان او زموږ انویسټیګیشن امجد خان ایسائی په دې باندې ټیم جوړ شو. دې ټیم زموږ په نگرانۍ کې کار شروع کړو. د دې مړي چې کوم دی نو هغه مونږ تصویران واغسته، د مشتهرین کړه، د ورثاو د تلاش او فتبرار لپاره مونږ کافي کوشش وکړو، خو صدا سے ټوس معلومات مونږ ته ملاو نشو. مورخه 2/9/2018 باندې یو زنانه مسمات سلما د خپل لیور خالد سره دا راځي او دا ریپورت کوي. دا سلما وایي چې زما خاوند د 11/7/2018 نه روکته واپس کور ته نه راغلی. هغه کې د دې ریپورت ولیکل شو، په دې باندې چې کله دې کار شروع کو زموږ دی ټیم، نو دی وی چې دا 11/7/2018 باندې د دې ته ډیډ باډي ملو شوې ده. دی په دا مدعیانو باندې لکار شروع کو، د انټروګیټ کړل، انټرویو کړل بار بار. هغه بیا دا خبر ومنله چې دا جابر، دا کم چې تاسو لاش ملو شوې دا غنوم جابرو، مسمات سلما وی هغه زما خاوندو، او د خالد وی هغه د دیرورو، او دی په خپل کور کې په شریکه باندې چې کوم دینو دا سړی په بے دردۍ سره وجلو، او د لاش چې کوم دینو سرکټې سره دې کټ کو، نو ډیډ باډي د یو ځای ورزول او سره ولا بل ځای ورزو. اثر هم زمونږ د بل ځای نه ریکور کو، دا غي کې ان شاء الله تعالی مونږ فردر ټیسټ هم کو. د دې انټروګیشن دوران کې دا پته ولګیدا چې د دوه ورونه توحید او نوید
دی او د چې کوم دی نو خالد ولید رحمان الله دا د مقتول سکرونو او مسمات سلمہ هغه چې د دې مقتول خزوا دی مشترکه تور باندې دا خپل ورور وجلو دی خدای چې دا نشي او دا مسلې به کولې خدای تفتیش په دوران کې موږ دا پته ولګیدا چې د کوم زنانه دا د دې او د ملزمانو کې یو کس سره د دې illicit relations او د هغه باندې دا مقتول چې کوم دی پوښیو نو دا مقتول چې کوم دی ورته جال جوړ کو او دغه څه به درد سره دی دا وجو دي کې مونږه ملزمان نیولې دي دي کې نوید نیولې شوی توحید نیولې شوی دی خالد نیولې شوی دی سلمان نیولې شوی دا او دا دوه ان شاء الله تعالی مونږ بزر گرفتار کوو